ډیرو محترم مسلمانانو نن د سورة بروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود آسان بالکل آسان وظیفه ده، بالکل آسان صورت ته محترم او صرف و فیرې ویل دي. تمام حاجتونو لره به الله تعالی په یو ځل پوره کوي. وظیفه 15 منټه ده، وخت په انتهایی کم لګي لیکن ډیره کمالی او ډیره باوقار وظیفه ده. د الله جل شانه د کلام مختصره حصه ده. نو محترم مسلمانانو او دا وظیفه ماته چا وښودله، دا یو داسې کس راته وښودله محترمو چې د هغه پې الله تعالی یو بهترین حاجت پوره کړی دی. دا وظیفه به تاسو چېرته انشاءالله مخکې نه وي کړي. انشاءالله د اسمانونو دروازې به ستاسو ته کولاویږي. د بندو دروازو دپاره، د بندو حاجتونو دپاره، د بندشونو دپاره، د کامیابو دپاره محترم مسلمانانو دا وظیفه انشاءالله به ستاسو په کار راځي او دا صرف و فیرې ویل دي. انشاءالله چې تاسو به خوشحاله یې، تاسو به مطمئنه یې چې واقعي دا وظیفه ډیره بهترینه ده. د الله جل شانه د کلام مختصره وظیفه ده. نو دا وظیفه را سره انشاءالله واورئ، طریقه کار یې واورئ، څو ورځې به یې کوئ یا څونه وخت به یې کوئ. نو دا ټول ډیټیل سره شریکول غواړم. انشاءالله تاسو د زړه په سترګو یې واورئ، زړه ورته کولاو کړئ. انشاءالله یقین دهان سره صرف و فیرې په دې طریقه وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو او هغه مسافرو کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، امریکا کې، فرانس، دوبۍ، قطر، سعودي عرب، هر ملک کې زمونږ اواز واوري، تور سره زنانه دي، نارینه دي، مسافر دي یا داسې دي، الله تعالی دې ورته ډېرې خوشحالۍ ورکړي. الله تعالی دې په خپلو بچو تاسو خوشحاله کړي. الله تعالی په خپلو خاوندانو خوشحاله کړي. څوک کمی نارینه جنکۍ چې نوجوانان بې نکاح دي، الله جل شانه دې ورته بهترین جوړۍ نصیب کړي او هلکانو ته هم الله جل شانه د جوړ ښکلې بیبیانې نصیب کړي. محترم مسلمانان د دعاګانې همیشه ستاسو دپاره خالص مخلص د رب العالمین د رضا دپاره دي. پرون هم موږ سورت رحمان ستاسو دپاره ویلو، روزانه درله وایو، روزانه درله وایو، بغیر د لالچه درله وایو، بغیر د پیسو یې درله وایو. محترمو تاسو هم موږ سره د الله د رضا دپاره محبت ساتئ، زموږ وظایف ګورئ او انشاءالله په یقین سره وظایف کوئ. نو الله تعالی به ستاسو حاجتونو لره پوره کوي، ستاسو مشکلات په اسانوي، ستاسو بیماری به الله جل شانه ختموي. محترمو صرف ګوره یو الله جل شانه زما او ستاسو دی. محترمو موږ د هغې الله او الله زما او ستاسو دی. نو چې موږ خپل رب په 24 غنټو کې یو لحظه نه هیرو او د الله تعالی د کلام تلاوت کوو او بیا خصوصا د سورة بروج والسماء ذات البروج د اسمانونو دروازو د کولاوېدو وظیفه د محترمو، د رب العالمین د عرش د کولاوېدو وظیفه د محترمو، د الله تعالی د خزانونو د غوښتلو وظیفه د محترمو. انشاءالله دا وظیفه تاسو په ډېره عاجزۍ سره، په ډېر دهان سره، سوچ سمج سره او په یقین سره انشاءالله العزیز وفیرې وکړئ. طریقه کار دا د محترم مسلمانانو کو ستاسو څومره هم غټ نه غټ حاجت وي، غټ نه غټ مشکلات وي، پریشانی وي، هغه به الله جل شانه انشاءالله ختموي. خو یو د لحاظ قابل خبره واورئ محترمو، ګوره صرف زمونږ یو الله جل شانه دی چې هغه بغیر لالچه، بغیر عوضه مو تا سره محبت کوي. نن سبا هر سړی کو چا سره محبت کوي یا د محبت دعوه کوي نو هغه د څه وجې نه کوي. که هلک د جنۍ سره محبت کوي نو په څه عرض باندې کوي، خوښې وي، ښایسته وي، اخلاق یې ښکلي وي، خاندان یې ښه وي. که جنۍ د هلک سره کوي یا هلک د جنۍ سره کوي نو څه نه څه وجه باندې کوي. ښځه د خاوند سره کوي، خاوند د ښځه سره محبت کوي په څه نه څه عوض باندې کوي. بچی د مور سره کوي، مور د بچی سره کوي، مینه محبت په څه عرض او لالچ باندې کوي. لیکن رب بغیر لالچه، بغیر څه شک شبې ما تاسو سره محبت کی چې ما هم او تاسو هم خپل رب چرته هم هیر نه کو او په ګناهونو باندې خپل رب نه خفه کوو. محترمو راځئ دغه طریقه راته ښیم د وظیفې چې دا څه طریقې سره انشاءالله دا وظیفه کوو. هغه طریقه تاسو ځان سره نوٹ کړئ، ځان سره سیو کړئ دا ویډیو. نورو مسلمانانو خویندو ورونو ته چې کوم ستاسو سره ریلیټډ خلک دی، ستاسو
من چاهت والا خلق ته هغوی ته هم دا زما دا پیغام ورسوئ او ته ووایئ چې دا وظیفه انشاءالله یعنی دا صورت وفیرې تاسو انشاءالله وکئ. اوس طریقه کار دا د محترم مسلمانانو خو ښکلی په اودس چاره دا موکئ صحیح شوه، خو دا وظیفه به د سحر د مونځ نه پس کوئ صحیح شوه. سحر مونځ به ورسره نه قضا کوئ، ماسپښین مونځ به نه قضا کوئ، مونځ به قطعا نه قضا کوئ دې وظیفې سره. دا وظیفه به تاسو د سحر مونځ چې څنګه وکړو د مونځ نه پس خپل ذکر اسکار وکړو فرض د هغې نه پس به وفیرې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. دا آسان صورت ته ها هیڅ پکې ګران نشته او دا په قرآن کې ځان لا وګورئ انشاءالله. اخیری سپاره کې د زما چې څومره خیال دی نو انشاءالله دېرشمه سپاره کې دی سورت بروج به ورته لیکلی دا انشاءالله تاسو هر سحر مونځ نه پس وفیرې کوئ. دا وظیفه به تاسو مسلسل 7 ورځې کوئ ها 7 ورځو نه به سیوا انشاءالله نه کوئ. دې 7 ورځو کې به دننه الله جل شانه ستاسو هر رنګه بندش وي، هر رنګه بند دروازې وي، هر رنګه قرضونه وي، هر رنګه د دنیا څومره مشکلات وي، پریشانۍ وي، آفتونه، مصیبتونه، بیماری وي، هغه رب کریم، هغه رب چې زما ستاسو رب دی، هغه رب چې من نطفة خلقه محترم زما استاد تخلیق د نطفه نه کړي. محترم مسلمانانو مو تاسو له دنیا ډېر نعمتونه راکړي الحمدلله علی کل حال چې مو تاسو شکر د الله تعالی وباسو په هر نعمت. نن سبا ناشکري ډېره شوې ده، هر سړی نه تپوس کې گزاره کیږي، څوک وایي بس نه کیږي گزاره، څوک د پیسو ناشکري کوي، څوک د خپل جسم ناشکري کوي، څوک د خپل اولاد ناشکري کوي. د دنیا چې څومره نعمتونه د محترم مسلمانانو خلک د هغې ناشکریانې کوي. لہذا مو تاسو به شکر وباسو په هر نعمت باندې. الله تعالی به څه فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، او تاسو زما شکر وایستو زه به درله سیوا کوم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که تاسو زما ناشکري وکړه الله تعالی فرمایي عذاب به درکړم. بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې څوک ما نه غواړي زه پرې خوشحالیږم زه ورته ورکړه کوم، د څه مصلحت د وجې نه د حاجت کو لږ لیټ شي نو هغه به لیټ وي لیکن ضرور ورته ورکومه. که دلته ورته ور نه کړم محترمو د هغې په بدل کې ورته بل نعمت ورکړم، که بل نعمت میلو نه شي بل مصیبت ترې لرې شي، که بل مصیبت هم لرې نه شي محترمو نو د تلې په میزان کې به دغه وظیفه زموږ ستاسو په کار راځي، دا تلاوتونه به په کار راځي، دغه صدقې او دا خیراتونه به په کار راځي. انشاءالله العزیز محترمو دا وظیفه تاسو انشاءالله په زړه په اخلاص سره او 7 ورځې صرف هر فرض مونځ نه پس وفیرې دا صورت تاسو انشاءالله شروع کړئ. الله تعالی مو حامی و ناصر مددګار شي. موږ ته هم دعاګانې کوئ، موږ هم هغه عاجزه خلک او ستاسو ته به موږ دعاګانې